ځکه د خدای پیغمبر فرمایي چې په دې علم او په دې عمل کې څوک لګي من احب ان ينظر الى اتقاء الله فلينظر الى المتعلمين وی څوک چې هغه خلکو ته ګوري هغه خلک لیدل غواړي چې هغه اتقاء الله دي الله آزاد کړی دي سرټیفیکیټ وته میلاو شوی دی سند وته میلاو شوی دی چې په دنیا کې دا جهنم والا نه دي دا اور والا نه دي دا بدبخت خلق نه دي نه چاته دی وګوري فلینظر الى المتعلمین دا د قرآن او د حدیث دغه علوم چې حاصلې سره د علمی کمال نه نو دې طالبانو ته دی وګوري والذي نفس محمد بيدي وزما دې پاغ آزاد قسمی د کمزات په قبضه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح دی کم طالب علم مدرسې تراغه جمعه تراغه مکتب تراغه اک بالغ دی او کو نابالغ دی کاغه نارینه دی او کاغه زنانه دی خو مقصد د الله قران زده کول دی الا وله بكل قدم عبادت سنا نو په یو قدم باندې دته د یو کال نفلی عبادت ثواب ملاوي سل قدم راواغستو د سلو کالو نفلی عبادت ثواب ملاو شو وبكل حرف عبادت سنا دلته لست کیوې شلټ کیوې دیرشت کیوې د یو حرف په بدله کې دی ته یو کال نفلی عبادت ثواب ملاو شو د دې مور او پلار ته میلاو شو د دې استاد ته میلاو شو دې سره په دې مدرسه کې په دې مکتب کې په دې جماعت کې کم معاونینو چا سره امدادونه کول دا ثوابونه دې ټولو ته میلاوي وبنيت له مدینه فی الجنه او د یو قدم په بدله کې دا قدم ډیر مبارک دی دا قدم ډیر قیمتي دی ځکه د الله د کتاب لپاره اوچت شوی دی د الله د دین لپاره اوچت شوی دی نو د دې قدم ډیر قدر دی او د دې قدم د قدر والی د وجنه د خدای پیغمبر وی بنیت له مدینه فی الجنه جنت کې ول الله د یو قدم په بدله کې یو خار ورکي یو مانای نه یو محل نه مدینه رو خار دا د یو قدم په مقابله کې آبادی وبكل حرف عبادت سنا او د هر حرف په بدله کې یو خار وته میلاوي وینادي مناد حولا یتقاء الله او د اسمان نه ندا کیږي دا الله فرشتي اعلانات کوي حولا یتقاء الله چې دا په دنیا کې د جهنم نه آزاد خلق دي ځکه وی کوم ځای کې چې مدرسه جوړ شي په کم کور کې عالم راغی په کم کور کې حافظ جوړ شو نو دا دغه خلکو د پاره سعادت مندیم دا او دا دغه خلکو د پاره بدبختیم دا سعادت مندی دا خو په دی وجه دا چې کشر دغه مدرسې قدر یو کو دغه عالم قدر یو کو دغه قرآن قدر یو کو نه الله به خلق په دنیا او په آخرت کې دی له ترقی ورکی دی به بلند کی دی به آفات او بلیات او مصائب نه بچي دنیا هم جوړ آخرت هم جوړ او کو مقابله لرالو نو دا بیا د دې د بدبختی علامت ده نو الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې ډیر لوی رحم او کرم کړی دی چې الله مونږ او تاسو له کتاب را کړی دی قران را کړی دی مسلمانان پیدا کړیو او دا د مدرسو دا نظام الله مونږ او تاسو ته چې دین خور کړی دی نو فرشته اعلان کوي هاولا یتقاء الله چې دا په دنیا کې د جهنم نه آزاد خلق دی او هو يمشي على الارض د دلته پزما روان دی والارض تستغفر له او زمکه والا د پاره د بخنی دعاګانې غواړي